بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن سبا یو د سینې د کم انفیکشن چې دی دا ډیر زیات عام دی، نو د هغې په باره کې یو څو خبرې تاسو سره شیر کوم. ډیر خلک دي چې تبه ده، ټوخی دی ورسره او نور هم ورسره علامات دي هغې سره راځي، او بیا خلک پکې مختلف قسمه تپوسونه هم کوي چې یاره دا چې ته فلاني سیز خو بني فلاني سیز بني. نو نن تاسو سره دا شیر کوم کم دا وبا ورته تاسو ویلی شئ چې کم نن سبا راغلی ده. نو کو ګورئ نو دا خو علامات څه پکې د کورونا په شان علامات دي او څه پکې د هغې نه بدل هم دي. چې کم پکې د هغې په شان دي نو هغه داسې دي چې یو خو دا تیزه تبه پکې، داسې مری هم پکې خوږېږي او ټوخې پکې ډېري او د خولې خوند پکې خرابي. نو دا به هغې کې هم وو، خو چې کوم د هغې نه بدل دي نو هغه پکې دا دي چې هغې کې به دا ساه ډېره زیاته خرابېده او اکسیجن لیول به ډېر زیات کمېده. نو هغه دې کې داسې نشته دی، بالکل نشته. موږ ونه لیدل چې چا اکسیجن لیول کم شوي. دویم پکې دا و چې ایکسرې به چې داسې د بیمار وشوه نو په هغې کې به هم پړپوس ته کافي کورونا نقصان کړی و. په دې کې هم ایکسرې بالکل ټیک ټاک وي، مریض ته په پړپوس کې هېڅ نقصان نه کېږي. خو دغه یو څو دغه چې دي نو چونکې دا هم وایرل انفیکشن دی، بدل وایرس دی، نو هغه خلک لږ ویریږي ځکه چې اکثر موږ نه تپوس کوي چې جی چېرته کورونا خو به ني. نو کورونا خو نه ده، خو بل بدل وایرل انفیکشن دی. خو دا ده چې د خطرې خبره پکې داسې نشته. ټیک ته سر کې دا 4-5 ورځې بعضې بیمار چې یا لږ ډېر خراب کي. بل په هغې کې د مرۍ دا کمپلینټس به ډېر زیات خلکو ته نه وو. دا دې کې موږ چې څونه وینو دې کې د مرۍ تکلیف لږ ډېر دی، مرۍ خوږېدل شو. او خو ورپسې هغه تیزه تبه چې د اکثر 2 ورځې 3 ورځو پورې تیزه تبه وي، بیا لږه مایل غونته کي. خو دې کې یو څیز موږ وکته چې کله دا تبه دغه شي نو بیا ټوخی لږ ډېر زیات دی، اوچ ټوخی دی، نو دا لږ ډېر زیات وي، اکثر زر نه کور کېږي. نو دې کې که چاته داسې علامات دي نو پکار دا ده چې لږ ډاکټر سره مشوره وکړي چې هغې مطابق د هغه ټریټمنټ سټارټ کړي شي. ځکه چې دې کې دغه تیزه تبه چې ده نو دغه لږ غوندکې مینج کول غواړي، ځکه چې اکثر دغه پیشنټ لږ ډېر خراب کي. بیا دا وروستو ټوخی چې ورپسې دی نو دا اکثر له 7 ورځو پورې لږ د ټوخی ورپسې وي. خو به هر حال د ورځې د شپې بیا بیمار لږ ډېر نه تنګوي. خو په دې کې د انټي بایوټیک رول چې دی نو هغه ډېر زیات خو نشته، لکه ځکه چې دا خو وایرل انفیکشن دی نو انټي بایوټیک دغه پکې نشته دی. او هغه اکارډینګ ټو کم د پیشنټ علامات چې دي نو ډاکټر په مشورې سره دوایي استعمالول پکار دي، ځکه بعضې ټایم کې دې کې مکس انفیکشن شي نو هغه داسې هم نشي کولی چې انټي بایوټیک ورنه کړي. خو لږ داسې سی بي سي ټیسټ وغیره پکې وشي نو لږ ډاکټر ته بیا اندازه لګي چې آیا څه بیکټیریل انفیکشن پکې شته ورسره او که نه یوازې وایرل دی. او ښه خبره دا ده چې تاسو انټي الرجیک دا هم پکې لږ غونده کې دا یې څه نه څه لږ رول شته. او کم زیات چې دغه دی هغه د زیات یخنۍ نه ځان ساتل چې دي دا لږ ډېر زیات ضروري دي. او که ماسک استعمال شي هغه ځایونو کې چې کم ځای تاسو ته پته وي یا په کور کې ایون که یو کس ته وي چې یاره د فلاني ته دی نو نور خلک لږ ماسک استعمالوي، یا چې کم افیکټډ کس دی که هغه استعمالوي نو لږه زیاته ښه ده، ځکه چې نور خلک به ترې لږ غونده کې هغه ایکسپوژر نه بچي. د دې کې یو دویمه خبره دا ده چې اکثر چونکې دا وایرل انفیکشنز چې دي د دې هغه انفیکټیویټي پیریډ چې ورته کوم وایي چې کم کې لکه دا بل ته لګېدي شي هغه اکثر ډېر کم وي. لکه فرض که یو کس ته یو انفیکشن وشو او د ته تبه راله، ټوخی راغی، نو د دې هغه اکثر یو 2 ورځې په دې ټوټل دغه کې که دې 10 ورځو پورې د ده دا ټوخی چلیږي. خو په دې کې یو 2 ورځې یا 3 ورځې داسې وي چې هغه ورځ ټایم کې بل ته د لګېدو خطره وي. او وروستو که بیا د ده دا ټوخی وي نو خو هغه وایرس هغه شان دغه ني، دا صرف د هغې هغه ټوخی دغه خو پاتې
خو کوم هغه وایرل دغه چې دی نو دا بل ته بیا نشي لګېدی، هغه انفیکټیو پیریډ دی هغه تیر شوي. نو ځکه ډېر زیات که دی داسې ځایونو کې ماسک استعمالوي چې هلته کې دغه ضرورت هم نه، نو بیا نه دي پکار، ځکه چې څوک نشته دی، کم ځای کې خلک نشته، دغه نشته، نو هسې بیا که دی ماسک استعمالي که ګڼې ته ځي نو هلته کې پکار ده چې دی ماسک استعمال کړي. نو دا یو څو خبرې وې، که تاسو ته چېرته داسې انفیکشن وي نو پکار چې خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ او د هغه په مشوره باندې بیا دوایي استعمال کړئ. ډېره مهرباني.